دا سعودي عرب باچا شاه فیصل جی دنا دنیا یریدا سټیم چې د دوري حکومت په سعودي عرب کې نو دنیا چې کوم ټوله دنیا د مسلمان ملکونو محتاج و د سره پاور او د داسې د بنګ فیصله کولې کنه چې امریکای له د پلکای خپای خلی اوس چې ول څنګه ایران پلکای خپای خلی دا نو داسې د شاه فیصل امریکای له په لکای خپکه خودلې و او د په دوري حکومت کې سټیم چې د حکومت د کینګ شاه فیصل نو د انډیا لته جی نو د انډیا حکومت هغه وخت کې داسې ردو 1950 کې چې هغه ټول مندرې پټې کړې وي چې دیو په کومه کوستلو یعنی د کومه لار و نو په هغه کې چې څومره مندرې راتلې د یاري هغه مندرې پټې کړې او جماعتونه چې کومو ای والله ښکارا کړو لکه د پر دنیا باندې داسې هولډو د هغه ټایم وجه سوا چې د دې سړي قیمت نو د چا یشته نشو د قیمت نو چون کې هغه ټایم کې امریکای به کوششونه کول چې د خپل دغه کې راولي د سعودي عرب خدای یو داسې باچا تیر شوی دی چې د حواله سره دا کوم خبره تاسو لزه په دی ویډیو کې کوم تاسو به حیران شئ پاکستان کې چې کوم شاه فیصل مسجد دیغه هم عمده جوړ کړو عمده د په خارشه باندې هغه جوړ کړل شو د هغه اعلان او د هرڅ د هغه افتتاح لم بیا دی راغلو شاه فیصل کینګ شاه فیصل خرغی د کینګ شاه فیصل حواله سره خبره کوجی د امریکا په لکای باندې خپکه خودلې و شاه فیصل امریکا باندې تیل بند کړي و ورېږي پس وجه به تیل بند کړي هغه وخت کې هم د فلسطین سره معاملې روانه و چې څنګه اسرائیل او فلسطین معاملې ده نو هغه وخت کې هم د فلسطین سره جنگ جګړې وي چې د فلسطین په سر باندې غیرت کو په ټولي دنیا تیل بند کړو چې نشته تیل ځای خپل کار کوي او ټول نه پیل امریکای لوي چې پتا خو تیل نه خرڅوم امریکای نه پاسه بیا په ټولو دنیا باندې خپل تیل بند کړل چې د هغه ټایم کې تیلو ګورو ویل کېدل چې دا تیلو ګورو دی اوس خو نور ملکونو کې تیل دی اوس خو لکه مطلب که سعودي عرب سره ټایم تیل بند کینو دنیا نو درېږي خو هغه ټایم کې ټول ډیپند چې کوم په سعودي عرب باندې په غټو غټو ملکونو د تیل بند کړو د سپه وجه باندې د فلسطین په وجه باندې د سعودي عرب باندې شاه عبدالعزیز هغه ټایم کې د سعودي عرب چې کم بانیو شاه عبدالعزیز دا غدریو بچیو نو هغه وی چې کاش زماره بچی د شاه فیصل غونتی وو لکه هغه به دا ارمان کولو چې کاش زما د بچو کې یو بچی هم د شاه فیصل غونتی وي نو ډیره ښه به وه شاه فیصل به خوراک کې څه کولو د به یشېدلې سبزیانې خوړې او د سادګۍ داسې ژوند به د تېرولو که نه لکه د ما په خیال د حضرت عمر رضی الله عنه زندگی سټډي کړې وه او د حضرت عمر رضی الله عنه غونتې زندگی خوښه کړې وه هغه ټایم کې چې کم لکه هغه ټایم کې تیلو سعودي عرب ډېر زیات مالدار شو هغه ټایم کې چې کم باچایانو به په هغه ټایم لیټسټ چې کم ګاډي وګرځېده عیاشیانې به کولې د عیاشیانې مایاشیانې نه دي کړي وروره بالکل له سادګۍ ژوند یې تېر کړی دی ساده خوراک یې کړی او ټول عمر یې هېڅ قسم نشه هم نه وه کړې لکه شراب وغیره هیڅ قسم نشه د نه وه کړې صرف یوه ښځې وه چونکې هغه وخت کې چې کوم عربیانو مالدارۍ څلور ودونه کړي څلور ښځې وي او د صرف یوې ښځې سره وخت تېر کړی دی همیشه به یې عربي لباس اچولو دا نه چې لکه زه امریکا لازم یا انګلینډ نه په دوره ځم نو راشه زه به پین شرټ واچوم ټای به واچوم نه جي همیشه عربي لباس اچولی او انګریزي او فرانسیسي ژبه ورتله خو نه به وي ځان سره به ټرانسلیټر ګرځولو او همیشه به په عربی کې خبره کوله ټرانسلیټر په دې وجه ګرځولو چې د په عربی کې خبرې کولې او هغه به بیا ټرانسلیټ کولې انګلیش کې چې چا سره به ملاقات او اکارډنګ دغه مطابق عربي زبان نه پرې خو چونکې انګلیش او فرانسیسي ورتله خو صرف عربي به وي جی او لباس چې کوم هغه به عربي لباس اچولو 1962 کې بیا چې کوم د ولی عہد د سعودي عرب کې هغه د غلامانو چې کوم کانسپټ هغه هم د ختم کړو شاه فیصل په 1962 کې غلامان اشتل او خرڅول او امپورټ کول او هغه غلامانو کانسپټ د ختم کو په 1962 کې د خدای چې کوم هغه ترکی و نو 1955 کې هغه په سعودي عرب کې د جنکو سکول هم جوړ کړو د شاه فیصل اصل طاقت تیلو نه جي تیلم نو اصل طاقت د دولت نه جي دولتم نو اصل طاقت د داو چې دا بکنه والا نو جي د خرڅ والا نو د ضمیر چا نه شو غشتلې د ضمیر قیمت نو د اصل پاور هم داو چې د خرڅ اونه او بیا چې کوم دی په د یو خپل رواره چې یا رواره یا خوریو هغه بیا د قتل کړو او هغه هم بیا د سعودي عرب حکومت چې کوم دی پانسي ور کړی و سزا موت ولا ور کړو او د په مرګ هم ډیر دا خبرونه را دي چې د مرګ هم عمدغه یورپ خلک دغه انګریز خلک د په ملک هم دغه وایي مغستل چې د ختم شي ځکه د چې کوم دوري حکومت په دنیا باندې د هولډو د په وخت کې لکه څنګه چې نن سبا په دنیا باندې د امریکای پاور دی د انګریز ملکونو پاور دی نو هغه وخت د مسلمان ملکونو پاور و د په وخت کې ځکه چې د بنګ فیصلې به کولې نه یریدو د چانم